زما محترم یو حدیث شریف دی او په ټولو حدیثو کې مضبوط حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث په دوه قسمه دي. یو ته حدیث متواتر وایي. حدیث متواتر دی ته وایي چې د صحابه او د ډلې نه د تابعینو ډلې ته نقل شوی او د تابعینو د ډلې نه تبع تابعینو ته نقل شوی او د تبع تابعینو د غټ ډلې نه همدا قرنګي پسې راځم او تاسو پورې را رسیدلی. دغه ته حدیث متواتر وایي، خبر متواتر. یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قرنګي متواتر حدیث دی. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمونږ په دې دین کې د ځان نه یو عمل راويست چې زما په دین کې نشتا، زما عمل پاغي باندې نه دی راغلی، زما قول پاغي باندې نه دی راغلی، دغه سړی د ځان نه په دین کې یو کار راوباسي، دغه عمل د رد دی. بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په دین کې د ځان نه څه خبرې راوېستلې نو گویا چې دا د ځان ته په جهنم په اور کې کور او کند او ځای برابر کی، یعنی دا جهنم ته ځي اوس نه پکې ځان ته ځای برابر کی. نو محترمو عمل وکاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، بس دغه عمل الله جل شانه ته ډیر خوښ دی. نو مقصد زما د خبرې دا خپل خبره خپل موضوع درازه چې دین دا آسان دی، دی کې تکلیف نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، امام احمد بن حنبل د دې حدیث روایت کړی دی او غالبا روایت دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها غالبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ليعلم اليهود، يهود دې په دې خبره باندې پوه شي چې ځا الله جل شانه را لېږلی م په کوم دین سره، بالحنفیة السمحه، ځا الله جل شانه په حق دین باندې را لېږلی م. السمحه چې دا آسان دی، دا سخت نه دی. یلکو زموږ ستا الله دین څومره آسان کړی، په دې ځان پوه کوي. امت محمدیت الله جل شانه کار ډیر آسان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکړي، وای زما د امت او د نور امتونو مثال داسې دی چې يهودو د سحر نه تر غرمې پورې مزدوري وکړله او همدا قرنګي الله جل شانه ورته مثلا 2 روپۍ مزدوري هغوی ته ورکړله. نسواراو د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې وکړله مزدوري، الله هغوی ته هم 2 روپۍ ورکړلې مثلا. او امت محمدیه د آخري امت چې دی دوی د مازدیګر نه تر ماښامه پورې مزدوري وکړه، دوی ته الله 4 روپۍ ورکړي. سوچ هم شته، وخت لږ دی او مزدوري ډیره شو کنه، د هغوی وخت ډیر دی مزدوري لږه شو کنه. زموږ ستا وخت د مازدیګر نه ماښامه پورې څومره وخت دی؟ خو ګنټه وخت دی. او زموږ ستا مزدوري د هغې امتونو نه ډیره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو د الله پاک خوښه ده امت محمدیه ته په لږ عمل باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل موافق شوی، په سنت طریقه باندې ستا د عمل شوی، مزدوري درته الله جل شانه ډیره کړله. نو سوچ کوا، فکر کوا، عمل به د چا په طریقه کو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ ستا د دین الله جل شانه مو ته ګوره څومره آسان کړ. د موسی علیه السلام په دین کې داو چې څوک به راپاسېد او څوک به په ناحقه باندې قتل که، اوس به دا قاتل نه دی، د ده بله لار نه وه. د تورات په حکم کې د موسی علیه السلام په شریعت کې چې دا قاتل به اوس صرف او صرف قتل کېږي د هغې په بدل کې. دا نشته چې دیت به واخلي، معافي به وشي، نه، په هغه به فرض او لازم و چې اوس به د خپل ورور دا قاتل دا رانیسي، د خپل بچي دا قاتل، او دا به همغه رنګې قتل کوي. معافي هم پکې نه وه او دیت هم پکې نه و. زموږ ستا په دین کې خدای ناخواسته که څوک راپاڅېده او یو مسلمان قصدن عمدن قتل که، د ده ورثو ته اختیار دی، د دې مقتول دا څوک چې وجلی شوی دی د دې مړي کورنۍ ته اختیار دی دیت اخلي او که معافي کوي. الله جل شانه په هغوی دیت هم بند کړی او معافي هم پې بنده کړې وه. زموږ ستا دین څومره آسان دی. ورثو ته د دې مړي بچو ته د دې مړي ورونو ته د دې مړي پلار ته دا حق دی
که دا قاتل ماف کوي د الله پر رضا او که دیت تی اخلي او دریم نمبر او که دا هغه په بدل کې قتل کوي نو درې خبر څومره اسانتیا شول. د موسی علیه السلام په وخت کې به چې جهاد وکاغوي نو دا نو چې د مال غنیمت د کافرو نه به تا ته پاتې شو دا بګینې ته تقسیم کی لکه زموږ ستا په دین کې چې الحمدلله اوس مجاهدین چې چرته جهاد وکي او کم غنیمت کم وسایل د کافرو نه هغوی ته په لاس ورشي دا به د مجاهدینو په منځ کې تقسیمیږي. دا هغوی په شریعت کې دا خبره نه وه دغه مال غنیمت دا هغوی خوړلی نه شو دا به یو ځای ته راجمع کو بس اور به پرې راغی او به یې سوځاو. دا زموږ ستا دا کم زکات دا چې مسکینانو ته ورکو دا کم نفلی صدقې دا چې خپل مور باندې خور خپل پلار باندې خپل ورونو باندې د ترونو بچو باندې ګون باندې د موسی علیه السلام په شریعت کې داسې نه زکات او صدقې به راجمع کړي په یو غونډۍ باندې به دې کېښودلې او اور به راغی. د قرآن عظیم شان نه ثابته خبره ده او همدغه رنګې اور به هغه صدقه وسوځوله بس به قبوله شه خبره به ختمه شوه. اوس زکات دی خپلې خور ته زکات ورکه څومره اسانتیا شوله. زکات دی ګاونډي ته ورکه څومره اسانتیا شوله. صدقه ده خپلې مور ته ورکه پلار ته ورکه رور ته ورکه د تر بچي ته ورکه څومره اسانتیا شوله. نو الله جل شانه په موږ او تاسو باندې په دین محمدي کې بېخرته انتهایی درجه زیاته اسانتیا راوستې ده. بیا هم زموږ او تاسو عمل کمزوری دی بیا موږ او تاسو چې دی د نورو طریقو پسې ګرځو د رسول الله سلام دا ښکلې طریقه م پرېښې اخر ولې یا حسرتا علی العباد. الله جل شانه قرآن عظیم شان کې ګیله کوي د خپلو بندګانو د ټولو بندګانو د کافرو او د مسلمانانو نه ګیله کوي الله جل شانه یا حسرتا علی العباد. سورہ یاسین کې الله جل شانه فرمایي اے ډیر افسوس دی زما بندګانو اے په بندګانو باندې ډیر افسوس دی. دا د څه افسوس دی ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. دغه ته یو پیغمبر هم ما نه دی ورلېږلی مګر هم دوی ورپورې ټوقې کړي مسخرې ورپورې کړي لیونۍ ورته ویلې شاعر ورته ویلې کاهن ورته ویلې دی. نو سوچ کوه اوس وخت کې قسم دی د عالم پسې مسخره کول د عالم پسې خندا کول عالم ته سپک نظر کول دا ګوره ډایرکټ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپک نظر کول دي. دې خبره باندې دا غوږونه کلاو کوي. زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علما دا د انبیا وارثان دي وارثان یلکه ته ولې په دې خفه کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغلی چې علما زما وارثان دي زما دین دا علماو ته پاتې شوی دی.